بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمنو نازولو پښتونخوا پښتنو. امین مشال ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. ستاسو د خوښې په پروګرام نوي سحر کې پروګرام نوي سحر هر سهار تاسو ته د 8 نه تر 9 بجو پورې وړاندې کیږي او په دغه یوه غنټه کې موږ په جون خبره کوو. نور به ډېر پروګرامونه تاسو ته وړاندې کیږي، په هغې کې به په نورو مسلو خبرې ترې کیږي، خو موږ په دې کې صرف او صرف د خپل تربیت په حقله، د اخلاقیاتو په حقله باندې، د خپل چاپیرچل په حقله باندې، بیا ورسره موږ د کلتور په حقله باندې تاسو ته په دغه کې کوشش کوو چې موږ سره په دغه پروګرام کې کم ریپورټونه وي چې د هغې د لارې موږ تاسو ته څه نه څه آګاهي درکو. او زموږ دغه ملګري همکاران چې د دې پروګرام لپاره ډېر محنت کوي او دغه ریپورټونه ورته ترتیب کوي چې موږ تاسو ته دغه وړاندې کو. بیا ستاسو نظر هم د ټلیفون د لارې واخلو او ځان پوه کو چې تاسو د دغه چاپیرچل په حقله باندې څه فکر لرئ. د موجوده چې کم دور دی، کومه ګراني ده، د ګرانۍ په دغه دور کې آیا څه نه څه داسې خلک شته، څه خلک داسې شته چې هغه هم ګینې اوس هم لا د امید په رڼا باندې دي، د امید په لار کې دي او اوس هم لا تمه لري چې خدای به خیر کړي. خو قدرمنو په دغه ټولو کې زه یوه خبره کوم چې دا هر څه د انسان د خپل وجود تر حده دي، د ذهن تر حده دي، چې هغه بیا خپل ځان څرنګه په کار باندې راولي او څرنګه چې دي دغه ټول چې څومره مصیبتونه دي، څومره سختۍ دي، په دغه باندې قابو موندي. د پروګرام په شروعاتو کې یوه ډېره زیاته مهمه خبره چونکې لکه داسې زه په روزانه بنیاد باندې موږ ته مخې ته کیږي او داسې چې دی د دې له امله ډېر واقعات هم رامخې ته کیږي. د موټرسایکل استعمال، بیا په موټرسایکل باندې 2 تنان کېناستل، په موټرسایکل 3 تنان کېناستل، دا چې دی اوس نن سبا یو رواج جوړ شوی دی. خو بیا په دغه ټولو کې ماشومان د ځان سره کېنول او بیا 2-3 ماشومان د ځان نه وړاندې، یعنې مطلب په ټینکۍ باندې په دغه یخنۍ کې کېنول، بیا په سحر سبا کې دغه چې دی نو سکول ته یا مدرسې ته یا چرته هم چې دغه ماشومان بوتللی کیږي، نو د هغوی نه په سرونو باندې څه ټوپۍ، نه په لاسو څه دستانې، نه څه ګینې ډېر زیات پیړ کوم بنینې اچولي وي او دغه ماشومان چې دی نو سکول ته پې بوتللی کیږي په دغه موټرسایکل باندې. بیا داسې موټرسایکل مونږ کتلي دي چې هغه بیا سهار سبا کې د حادثې ښکار شوي دي. په یو موټرسایکل باندې 6-7 ماشومان چې دی هغه وړلی کیږي. نو دا خو ښه خبره ده چې تاسو ماشومانو ته تعلیم ورکوئ، خو بیا دغلته کې یو نقصان دا وشي چې دغه ماشومان لکه مطلب هغوی خو دونه پوه نه وي، هغوی خو دونه نه پوهېږي، خو چې ته لکه څرنګ دغه ماشومان که په موټرسایکل باندې 10 ځای کوې نو 10 هم پرې ځای کېږي. خو دا نه چې دی نو ډډه وکړې او دا ماشومان چې دی د دوی د حفاظت لپاره کوشش وکړي چې څه داسې انتظام ورته وشي چې که دوی هنتر دی که په کوم ګاډي کې هم ځي چې هغه ګاډي کې ماشومان ډېر زیات نه وي، ځکه چې نن سبا که سوزکۍ وګورئ په یوه سوزکۍ کې تر 15 او د 20 پورې چې دی نو دا ماشومان یې پکې لکه د ډبو په شانتې ځای کړي وي. نو د خپلو ماشومانو ګوره په خپله نظر ساتئ. او بیا یو څیز پکې بل هم دی، ډېرې چینګچینې ما کتلي دي چې په هغې کې کوم ماشومان مطلب سکول ته ځي نو 4 ماشومان به شاته وي، 4 ماشومان به مخکې وي. بیا دې کې یو بل څیز وي، ډرایور چې چونکې هغه چینګچۍ کې کم ناستې وي نو یو ماشوم به ځان نه شاته کښېني، یو ماشوم به ځان نه مخکې کښېني. نو لکه په داسې وخت کې چې د چینګچۍ چلول چې دی نو اسم لږ مشکل وي او ګران وي. نو خدای مکه تاسو به خپل ماشوم چې دی نو سکول ته لیږئ، تعلیم ته به یې لیږئ او تاسو به چې دی د هغه د ښه وجود تمه کوئ. رب دې نه کړي، خدای دې نه کړي چې تاسو ته داسې زیری راشي چې ماشوم چې دی نو هسپتال ته رسېدلی دی. نو د دغه ماشومانو چې کوم حفاظت دی دا ستاسو په لاسونو کې دی، دا زموږ په لاسونو کې دی. دا خبرې د آګاهۍ په توګه باندې ځکه کوو چې زموږ کتونکي په دې باندې پوه شي او خپل ماشومان چې دی د هغوی حفاظت یقیني کړي او د خپلو ماشومانو دپاره داسې انتظامات وکړي چې که هغه په موټرسایکل باندې هم ځي نو چې هغه کم از کم مخې ته نه کښېنئ او هغوی چې دی نو ګرم ساتي. او په یو موټرسایکل باندې پکار خو نه ده چې 2 ماشومان لاړ شي، خو که 2 ماشومان هم وي چې بیا د هغوی د یو بل داسې ښودلي کېږي، داسې طریقې ورته ښودلي کېږي چې یو بل ډېر زیات یعنې مطلب کلک نیسي. نو قدرمنو دا خبرې درته په دغه غرض سره کوو چې تاسو په دغه باندې عمل درآمد هم وکړئ، ځکه چې واقعیت راته سیوا کېږي. نو چې واقعیت سیوا کېږي نو بیا په دغه قسمه مسلو باندې خبرې کول ډېر زیات مهم شي.
د اخبار خیبر نه به درته یو څو خبرونه وړاندې کوم او بیا به زه خپلو خوندورو ریپورټونو طرف ته او د دغه ریپورټونو نه پس به بیا ستاسو د ټلیفون کارونه هم سیوا اخلو. تاسو راسره د ټلیفون د لارې چې خبرې کوئ نو موږ ته دا پته ده چې تاسو موږ ته وخت راکوئ، زموږ پروګرام تاسو ګورئ او زموږ پروګرام ته تاسو چې ډېر وخت ورکوئ، تاسو موږ ډېر زیات مشکور یو. او تاسو راسره په کومه داسې موضوع که ګورئ یا کوم داسې ریپورټ که ګورئ نو په هغه ریپورټ راسره بیا په خاصه توګه باندې خبرې اترې کوئ چې تاسو د هغې په هکله باندې څه فکر دی چې موږ دغه شانتې نور اصلاح وکړو او نور خوندور رپورټونه ستاسو په وړاندې باندې راوړو. وایي چې قبائلی اضلاع کی ترقی ہماری اولین ترجیحات ہے. وزیر اعلیٰ محمود خان. وزیر اعلیٰ نے تحصیل باڑہ سے مستق روڈ براستہ شین کمر 43 کلومیٹر سڑک کی تعمیر نو کا افتتاح کیا ہے. منصوبہ 1.6 ارب روپے کی لاگت سے 2 سالوں میں مکمل کیا جائے گا. نو ښه خبره ده چې د قبایلي ضلعو دغه محرومۍ ختمې شي، ځکه چې د قبایلي سیمې چې کوم تنان دي د یو ډېر سخت ژوند سره تیر شوي دي، د یو ډېر سخت جنگ سره تیر شوي دي، ډېره قربانۍ ورکړي دي. اوس وخت راغلی دی چې دغه قربانو چې کومه ازاله ده چې هغې وشي. بل یو خبر مې مخې ته کېږي خو دا څه قسمه خبرونه دا به زموږ ډېرو تنانو ته لکه واړه ښکاري، خو دې ته چې زه کله کښېنم او فکر ورته وکړم نو اصل کې دا معاشره چې ده که نه دا په سوچ باندې جوړیږي او دا چې دی نو په حرکت باندې جوړیږي. سوچ چې کله حرکت له وجود ورکړي هله یو کار چې دی نو بیا کامیابیږي. زه دلته کې ناست یم، ستاسو سره مخامختیا ده، ریپورټونه وړاندې کېږي، خبرې اترې کېږي، ستاسو خبرې راځي. اوس که په دغه کې مونږه صرف او صرف دغه یو ګنټه دې ته تېرو چې یاره بس خبرې یو ډېرې ښه خبرې دي او په هغې باندې مونږ عمل نه کوو نو بیا به زمونږ دا تحریک دومره کامیاب لاړ نه شي. خو چې کله د اخلاقیاتو تربیت ته انسان جوړ شي یا د چیونګم چې دی نو خوړل دي که نه او بیا د دې دا چې کوم یعنی پلاستیک دی دا یا په لاره کې غورځئ او بیا دا د په لاره کې نه غورځئ، دا ته په جیب کې اچئ او بیا چې د ګند چې کوم ځای راشي هلته کې غورځئ. دا صرف دغه یو خبر مې لیدلی دې ته صرف د تمهید په دې باندې تړمه چې هنرمند پاکستان د دې نه مخکې چې دی یو بل پروګرام شروع شوی وزیر اعظم عمران خان چې دی نو شروع کړو، خو دا اصل کې دا اوس زمونږ دپاره دی چې لکه مونږ هنرمندان یو نو مونږ کې څه هنر دی. لکه مونږ که یو هنر د موبایل ریپیرینګ دی یا دغه شانتې د فرنیچر جوړول دي یا دغه شانتې ګوره زما شاته دا تاسو دا یو بوټي وینئ، د دې بوټي دا جوړول چې دی دا هم یو هنر دی، د ګارډن جوړول چې دی دا هم هنر دی. زما دغه کیمرې ته ولاړ چې کوم کیمرامین دی دا هم هنرمند دی، پروډیوسر دغه شانتې که انیلی دی که دغه شانتې اډیو انجینیر دی، دا ټول یو مجموعه جوړه ده تاسو ته وړاندې ده. نو دا کوم پروګرام چې اوس شروع کېږي هنرمند پاکستان نو په دې کې به خلکو ته هنرونه ښودلی کېږي. ما سره چې هنر وي زه به نوکرۍ پسې نه ځمه، زه به خپل هنر کې کامیابي هغه چې دی نو موندمه او زه به په هغې کې ښه خوشحاله ژوند تېرومه. وزیر اعظم کی هنرمند پاکستان منصوبے کی منظوری کے لیے خطیر رقم مختص. اوس ګوره دا رقم مختص شو، د دې نه وړاندې زه تاسو ته یو بل پراجکټ ښیم په خیبر پښتونخوا کې یوت امپیکټ چیلنج دغه یو پروګرام چلیدلی چې پکې زلمو ته تر 100 لکو روپو پورې ګرانټ ورکړی شوی. لکه اوس که فرض زما څه هنر زده دی نو ما ته حکومت وویلې چې ته دغه هنر راوړه، ما پې کنوینس کا زه به تاله پیسې درکړم. څومره به راکې؟ شروعاتو کې به تاله زه 15 لک روپۍ درکړم، ته به پې ځان له دفتر جوړ کړې، ته به پې کاروبار شروع کړې او ځان سره به نور 15 ملګري هم په دغه کې انوالف کړې. ډېرو ملګرو ډېر د افسوس خبره ده، بلکې زه یم چې که زه د هغوی نامې اخلم نو اوس په ډېر زیاته زیاتې شي، بلکې زما په ډېر نږدو پېژنګلو کې دغه پیسې د حکومت نه واخیستې او هغه ضایع کړی صرف د دغې دپاره چې زمونږ چې دی نو بس صرف او صرف هغه خپل چې کوم عیاشي ده چې هغه پې وکړی شي. اوس تاله چې حکومت د خزانې نه 100 لک روپۍ درکړې نو په کار ده چې لکه کم از کم دغه ته کامیاب جوړ کړې، دغه ته د کامیابۍ طرف ته بوځې. اوس چې تا دغه 100 لک روپۍ کامیابې نه کړلې ته کله هم په ژوند کې نشي کامیابېدی، ته یو کار هم نشي کولی، ته اصل کې اهل نه او چې یو انسان د یو کار اهل نه نو هغه که په وړومبي وخت کې کامیاب خو شي د پیسو صرف په اخیستلو کې، خو دغه څیزه ډېر لانګ لاسټنګ نه وي، دغه ډېر چې دی نو دیرپا نه وي، دغه زر ماتیږي. بدقسمتی سے ماضی کی حکومتوں نے نوجوانوں کو نظر انداز کیا، نوجوانوں کو تعلیم کے باوجود نوکری کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے.
نو یو تعلیمي او یو چې دی تربیتي یو تهذیب وي دا ټول څیزونه به انشاءالله چې موږ اوس په ځان کې راولو یوازې ډیګري اخیستل نه دي صرف جی پی ای هغه زیاتول نه دي او صرف چې دی نو د تعلیم هغه ډیګري اخیستل نه دي موږ به تهذیب یافته هم جوړیږو او موږ به چې دی نو هنرونه زده کوو موږ د هنرونو طرف ته چې دی باید خپل ماشومان خپل را روان کل هغه مایل کړو او موږ خپلو ماشومانو ته هنر وروښایو هنر هغه هنر نه کم چې په مسترخانو او یا هغه ځای نه زه یادوم چې په هغې کې یو ماشوم چې دی نو د تعلیم نه په مکمله توګه باندې لرې شي زه د هغه تعلیم خبره کوم چې هغه ټیکنیکل ایجوکیشن دی نو خپلو ماشومانو ته که هغه ستاسو بچیانې وي که بچیم وي که جینکۍ وي او که هلکانې نو هغوی ته د هنرونو زده کړئ خامخا ورکئ دین علاوه وی چې بل کم خبر میں مخه شو پاکستان خطے میں مزید کسی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا د ایران او د امریکای چې کوم کشیدګي ده خدای دې وکړي چې په دغه کې تر ډېره حده پورې امن راشي ځکه چې دغه کشیدګۍ څه رنګ هم بدل که نو بیا به دا زموږ ټولې خطې دپاره ډېر زیات نقصاندeh وي او موږ به راځو او صرف خپلې دغه خبرې به کوو پېښور کریک ډاون کې دوران 9 منشیات فروش گرفتار نه زما په خیال کې د پېښور کې 9000 گرفتار شي نو به چې دی دا کم وي ځکه چې په پېښور کې نن سبا دغه لعنت چې دی نو ډېر زیات شوی دی دغه شانتې نور خبرونه او ریپورټونه دا به چې دی موږ تاسو ته وړاندې کوو ستاسو د ټلیفون کالونه به په خاصه توګه باندې اخلو کوشش وکړئ چې موږ ته کله ټلیفون کوئ نو د خپل ټلویزیون آواز به بند ساتئ تاسو ته د پروګرام په شروعاتو کې یو ډېر خوندور ریپورټ د قاضي فتح الباری د شخصیت په باب باندې وړاندې کوم چې نصرنګار دی او د خپل علاقې په روغه جوړه کې ډېر زیات کوششونه کوي مونږ ویاړ کوو مونږ فخر کوو په داسې قسمه مشرانو په داسې قسمه شخصیاتو په داسې قسمه عالمانو په داسې قسمه فاضلانو په داسې قسمه لیکوالانو چې هغه زمونږ په ټولنه کې د امن طرف ته نه صرف په خپله سفر کوي بلکې نور خلک هم د ځان طرف ته رابلي واجد هوتي پې ریپورټ کوي تاسو وکته په دغه باندې خبرې ترې کوو یو ملګری را سره د ټلیفون د لارې مل دی خبرې ورسره کوو جي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه دي تاسو خیر شکر دی د الله ډیر لوی احسان دی څوک او د کوم ځای نه خبرې کوئ زه جی تانیوالوک د مسقط نه خبرې کوم زه اول تاسو ته او ستاسو ټول ټیم ته د زړه د کومې نه دعا سلام کوم وعلیکم السلام جانا ډیره زیاته د مننه کوو د مسقط نه مسافر وروره څنګه حیثیت ته ښه دی خیر دی الحمدلله ستاسو ډیره مننه الله دې عزتمن که دا راته ووایي چې په پښتونخوا کې د کوم ځای او کله مسقط ته تلې څونه وخت یې وشو رضی کافی وخت وشو په پښتونخوا کې زما تعلق چې د بونیر سره دی ماشاءالله بیا خو به ډېر خوږې الحمدلله ستاسو دعاګانې دي ستاسو ډېر ښه سوچ دی ډېرې خوږې خبرې دي نو بس دا تاسو خواږه خلک یې د بونیر دغه خوږو خلکو سره ناست یو نو بیا کوشش کوو چې څه نه څه خو به ګوره ګل چې ګل ته ګوري نو رنګ خو به نیسي که نه ماشاءالله ماشاءالله ډېر ښه مسقط کې زه وایم چې په معاشره باندې لږ بحث وکړو جی خامخا ستاسو نه به ځان پوه کړو ستاسو څه خیال دی چې لکه په معاشره کې نن سبا د څه بګاړ دی څه طرف ته چې دی موږ تللی شو نن سبا خو زه وایم چې لکه د امن دپاره یو ضروري اقدامات پکار دي جی او د امن دپاره مشترکه اقدامات پکار دي لکه چې موږ ټول یو شو اتحاد د امن دپاره اتحاد ورورولي عزیزولي دا برقرار وساتو ډېر ښه ځکه چې په دنیا کې د هر زنده شي لپاره د امن ضرورت دی چې موږ زموږ په معاشره کې امن وي زموږ معاشره به ترقي کوي زموږ بل به ترقي کوي انشاءالله زموږ سکولونه زموږ کالجونه زموږ بازارونه دا به کوله وي موږ به کوله په ازادانه طریقې سره ځو راځو صحیح ډېر ښه موږ که د هر سیاسي دغه خو لکه مطلب دا دی چې هر چا له پکار دي چې موږ یو بل سره د امن دپاره کوشش وکړو او عوام او حکومت لازم ملزم دي چې یو بل سره په هر یو کار کې تعاون وکړو او زیات تر موږ خپلو بچو له ښه تعلیم ورکړو اعلی تعلیم ورکړو چې دا بچي موږ داسې جوړ کړو چې دې سبا هرې ادارې ته تللی شي بالکل صحیح وایه ډېر ښه فکر او ځکه چې تعلیم په معاشره کې یو ډېر اهم رول ادا کوي د یو ماشوم دپاره د یو کورنۍ دپاره ډېره مننه دي ډېره زیاته ستاسو مننه کوو جانا چې
د مسقط نه دې ټلیفون کړی د بونیر د دغه مردم خیزې او ادب خیزې خوږې سیمې سره ستاسو تعلق او زمونږ دپاره دغه مسافر رونه دا زمونږ ویاړ دی قدرمنو، دا زمونږ فخر دی او دا مسافر چې څومره هم دا وخت پروګرام ګوري او په لرو لرو دغه شانتې چې څومره ملکونه دي هغې ته د مزدورۍ په غرض تللي دي او د ښه فکر په غرض تللي دي، د خپلو بچو د ښه مستقبل په غرض تللي دي، د خپل ځان دومره خیال نه خو د خپل کور دومره خیال چې که زما د پیسې څه هم ګټات دی، زما که څه هم کار دی خو دا زما د ورور دپاره دی، دا مې د خور دپاره دی، دا مې د مور دپاره دی او دا مې د بچي دپاره دی. نو تاسو زموږ دپاره ویاړ، ستاسو ډېره زیاته مننه کوو چې تاسو موږ ته وخت راکوئ. ستاسو نه ډېرې زیاتې نورې ښې تمې لرو او ښې چارې ښه وختونه درته غواړو. رب مو راته خوشحاله ساتئ. که د دنیا کم ملک هم دی چې په هغې کې پښتون آباد دی نو انشاءالله چې چېرته هم پښتون تللی دی د ځان سره به یې د امن او د مینې پیغام خامخا وړي، ځکه چې پښتون وي نو دی به امن خوښې وي، دی به پښتون خوښه وي او دی به ملت پالی، دی به اولس پالی. ستاسو نه ډېرې زیاتې نورې تمې لرو. دغه کوم رپورټ چې درته وړاندې شو د واجد هوتي په دغه کې قدرمنو دغه کوم شخصیت چې تاسو وکتو، مونږ چې داسې قسمه کله شخصیات ګورو مونږ په ویاړ کوو په دغه غرض سره چې لکه نه یوازې په خپله زده کړه شوې ده د دین، بلکې د دین دغه زده کړه بیا نور ته هم ښودلې کېږي. څنګه چې دغه شخصیت فتح الباري صاحب په خپل خبرو کې وویلې چې که زه څومره هم دغه شانتې د لوی شخصیاتو سره ملاویږم یا دغه شانتې که څونه عربي شخصیات دي د هغوی سره ملاویږم یا څونه که دغه شانتې عربي شاعران دي د هغوی شعرونه لولمه، د عبدالرحمن بابا شعرونه لولمه، نو دغه ټولو مې که غرض دی هغه صرف او صرف همدغه دی چې خلکو ته د دین زده کړه ورکمه، که څه مې هم زده دي او څه مې هم لیکلي دي نو چې دغه نورو ته ډالۍ شي او زموږ تمه ده، بلکې په دغه کې به انشاءالله چې مونږ کومک کوو دغه درې چې کوم ناچاپه کتابونه دي چې دغه محفوظ شي، دغه چاپ شي او دغه مونږ ولولو چې دغه علم نه مونږ هم فیضیاب شو او مونږ ته هم فایده ترلاسه شي. نو دا زمونږ د وطن چاپیرچل او دا زمونږ چې دی نو مینه ده، دا ښایستونه دي او تاسو ته اوس چې دی نو د زمیندار ورونو د معلوماتو دپاره یو بل پیغام وړاندې کوو. کوم چې د نوخار په یو کلي کې د زراعتو محکمې لخوا هغوی ته دغه تعلیم ورکولو دپاره چې یعنی د مالټو چې کومې د مچۍ وي مچان زه یادومه چې مچان چې دی نو هغې ته نقصان رسوي نو بیا زموږ زمیندارونه چې دی نو په هغې باندې سپری کوي او دغه سپری په وجه باندې چې دی نو هغې ته بیا نقصان رسي. دغه ویډیو ته وړاندې کوم خو یو ملګری سره ټلیفون د لارې مل شوی دی. جی السلام علیکم. السلام علیکم، څنګه حال دی؟ وعلیکم السلام، بالکل ښه حال دی. څوک او د کوم ځای نه؟ اورنګزیب خبرې کوم د شوکت در بټګرام نه. ماشاءالله اورنګزیب وروره کلیواله په خیر حال څنګه خیر؟ څنګه حال خیر دی؟ ټیک ټاک دی. بټګرام څنګه دی؟ اوس پیژندم او کنه والا دا راته وایي چې د بټګرام ته دا بټګرام ولې وایي؟ دا بټګرام دی کې دا هندوان به په خو سیدل هغه بامبړ بدلته ښه بټګرام کې بامبړو ښه بامبړو کو خیال کې ستاسو راځي دی تنګینه په دې باندې پیښور ته پلین کوچي دي او بالکل زی صحیح. نو چې څنګه دنګا د بټګرام ترور چې بیا د کانګلې روډ ته تاویږي نو دقه درمسال له پلین کوچي چې د مخې ته ولاړي نو دې کې باغ بامبړ بو سیراغت هغه ته داغه کې یو نوم بټګرام او د یو کانګلا وا او ښه دا رونو و نه دا کانګلې خور و بټګرام یې رور وا چې د کانګلې پټس کې لاړې بټګرام او هو ماشاءالله دا خو د معلوماتو خزانه راغلی ښه او دا په خوا به غلاګانې کېدې نو په خوا خو دونه آبادۍ او دغه به نه وي که نه او نو د اوبخور والا به ځان سره دا لاټرینونه وړل نو دا غلاګانې به کېدې ښه نو دا غله چې پرې راغلي دي نو دوی دا اوبخور والا پېښ شوي دي چې دا دغه دي دا غله دي ښه نو چې دوی تپوس کړی دی نو هغه د اوبخور والو خیال کسانو نو دوی ورته بس چې د بټګرام دغه یې کړی نو هغه کانګړې دغه یې ورته کړی دی که نه دوی راته د کانګړې په ټس کې لاړې بټګرام نو دوی تلل کانګړې پسې هغوی ورته بټګرام بولې
نو د کانګړې پټاس کې چې نو بټاګرام لاړه او چې بټاګا چې هغې سار را پاسېدلي نو چې هغې تپوس کړی چې هلکه دا مونږ خو کانګړې پسې تلو دي والیم بټاګرام دی نو د کانګړې پټاس کې لاړې بټاګرام دا ډېره مشهوره چې دی لکه که مونږ یاده کړو نو زموږ د مشرانو یو متل هم دی او یو بالکل بالکل او یو دریم بټاګرام هم شته یو مانسیري بټاګرام دی او دا بټاګرام دی یو بل دریم هم شته هغه بټګرام دی دا بټاګرام دی او هغه دی دغه سره مردان سره دغه باشخالي ورته وایي کوڅه بالکل 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 ډېر ښه معلومات مو راته وړاندې کړو شوکت درته چېرته راځې ته وایې شوکت درته راځم او لوډ شیډینګ یې دغه وي نو لوډ شیډینګ خو روان دی جانه نو څه دغه کې به څه وویو نه نه وایم چې ته راځې دلته کوم ځای ته دلته کې زه راځم زه به چې دی نو دا وخت نه را روان هفته کې به انشاءالله تا ته په لوډ شیډینګ باندې د شب قدر رپورټ وړاندې کړم بیا به خوشحاله او ولې نو بس انشاءالله چې تاسو ډېره زیاته مننه کوو چې موږ ته وخت راکوئ د خپلو بچیانو ډېر زیات خیال ساتئ ډېره زیاته مو مننه کوو رنګزیب وروره چې د بټاګرام په هکله باندې دونه ښه معلومات ترې راته ډالۍ کړل داسې قسمه کالرز چې دي دا زموږ دپاره ډېر زیات مهم په دې باندې چې دوی موږ ته معلومات راکوي او بیا د کانګړې په ټس کې لاړې بټاګرامه لکه دا به موږ ډېره زیاته خبره اورېده خو په دې باندې موږ پوه نو اورنګزیب ورور چې دی دغه خبره موږ ته د شب قدر بټاګرام نه چې ملګري ټلیفون کړی و راته ډېره په ښه طریقې سره د دغې تفصیل په فصاحت او بلاغت سره بیان که بلکې د دې هغه تاریخ یې راته هم بیان که چې د دې متل په شا باندې څه دي نو تاسو هم چې کله ټلیفون کوئ که ستاسو د علاقو په هکله باندې داسې څه مشهوري نو هغه راته په دغه خاطر باندې شریکوئ چې زموږ نور ملګري ته خبر شي مالټي کرل زموږ په دغه سیمو کې ډېرې زیاتې کېږي یعنې مطلب زه مانسیره یاده کړمه دغه شانتې نوخار به یاد کړمه ورسره بیا چې دغه شانتې زموږ مردان دی تخبی ده څومره سیمې چې دي په دې کې د مالټې کر کېږي خو د مالټې د کر په وخت چې دی نو زمیندارو نه یو غلطي کېږي په هغې باندې سپری ډېره زیاته وکړي بیا هغه مالټو ته نقصان ورسي نو دغه زمیندارو د دې حل دپاره یوه بله طریقه رایستې ده او دغه چې کوم انسداد دی د دغې دپاره چې دی یو سیز دی یو آله ده هغه چې دی نو راغوښتله شوې ده مچ چې دی نو هغه ځان طرف ته رامایله کوي او چې کومه دا هغې بیا بچي پیدا کېږي نو د هغې په ودرولو کې ډېر ښه کیر دا ویډیو زما یقین دی چې هغوی ته به څه نه څه فایده خامخا ملاویږي ملګری سره ټلیفون د لارې ملجي السلام علیکم وعلیکم سلام په خیرونه ستړې مشې وروره څوک او د کوم ځای نه زه دیراج بند خبرې کوم او نامه دې څه ده احمد سعود احمد سعود وروره څنګه صحت پې ښه دی دي دلته کې ډېر ښکلی موسم دی واوره شوې ده او ته یخنۍ خو نه یې وهلې والله یخنۍ وهلې ښه یخنۍ وهلې او صحت یې نور ښه دی حالات یې ښه دي ډېر باندې مجي وایم صحت یې ښه دی ښه دی بس الله دې ښه ساته زموږ پروګرام ګوره ښه ډېره مهرباني جان ډېره مهرباني چې تا موږ ته ټلیفون وکړو موږ ته د خپل دومره ښکلی قیمتي وخت راکړه زه تاسو ته د ملکڼ یو ښکلی دغه شانتې بل قدم وړاندې کومه او دا د حکومت لخوا چې دی لکه کوم ښه کار شوي هغه به خامخا ستایو او چې کوم بد وي بد ته به بد وایو ښه ته به ښه وایو عمران زریاب رپورټ کوي چې په ملکڼ کې د ریسکي 112 چې کومه عمله ده نو هغه ډېره فعاله ده او هلته کې د سیلانیانو دپاره هم یو ډېره ښه ذریعه جوړه شوې ده چې که دغه شان چاته څه نقصان رسي نو په فوري توګه باندې هغوی ته طبي امداد ورکوي د عمران زریاب رپورټ ډېر زیاته مو مننه کوو چې داسې قسمه ښه قدمونه هم چې دی نو موږ ته بیانوئ او د ملکڼ د خلکو دپاره د ترقۍ نورې ډېرې زیاتې تمې لرو چې په دغه سیمه باندې وشي او بیا د ریسکي 112 عملې سره چې دی ډېر کومک په دغه باندې هم کوی یو چې دی نو بې ځایه د تنګولو دپاره ټلیفون کال چې دی نو د دغې نه ډډه ساتئ ځکه چې د پېښور موږ جایزه واخیسته دلته کې چې کوم د ریسکي 112 عملې دفتر دی نو دوی وایي چې موږ ته په یو کال کې تقریبا 80,000 نه سیوا دا فیک کالز چې دی نو مسؤل شوي دي په فیک کالز کې څه دي ټلیفون به وشي چې پیزا پکار ده ټلیفون به وشي چې چپس پکار دی ټلیفون به وشي چې لکه اسې د بې ځایه تنګولو دپاره ټلیفون کول چې دی دا زموږ او ستاسو چې کوم ځانونه دا په خطر کې اچولی شي بل ملګري سره ټلیفون د لارې ملجي السلام علیکم السلام علیکم
وعلیکم سلام. په خیرونه ستړي مشي جوړ تازه په مزه دا څوک او د کوم ځای نه؟ الله م کامیاب ساتلي. زه حشمت علي خیشکو نه خبرې کوم. حشمت علي د خیشکو نه؟ دا خو ښه ده چې د خیشکو نه ټلیفون راغی. اوس د خیشکو ته دا خیشکې ولې وایي جانه؟ نو بس دا پخوانی نوم را روان دی. نو بس ما وایي څه تاریخ شته؟ څه تاریخ لري؟ نو خامخا پوهه خلکو سره خو تاریخونه شته. موږ ته خو ډېره پوهه نشته موږ دې جواب درکړی شو. ښه او دا راته ووایي چې د خیشکو څه مشهور دی؟ خو ګوره هغه بل شی به نه یادی. د خیشکو مینه مشهوره ده. هغه تاسو چې کوم وایه نو هغه هغې نه مې سخته کرکه ده. ګوره هم د دې نه مې سخته کرکه ده. بس چې دا ولې مشهور دی؟ سرجي دا دغه نه دی. دا بل شان ټکي دی خو دوی استعمال کړی خلکو داسې دی. دا څه شی دی؟ دا تاسو راته ټیک کې که نه؟ دا دی شاسوار. څه شی؟ شاسوار. شاسوار. ښه د خیشکو شاسوار. دی دا شاسوار دی. دا چې پخوانه په تاریخ کې هم دغه خبره روانه. خو بس دوی بل شان کړي نو بس زمونږ په خولې دغه ټکي نه راځي چې ویلو که نه. ښه او که نه بس ما وی دغه. او نور ستاسو صحت ښه دی؟ ژوند ښه تېرېږي؟ الله پاک فضل دی. بلکل ډېر ښایسته ژوند تېرېږي. مشره زمونږ پروګرام به ګورئ. موږ بخښنه غواړو که موږ داسې لاعلمه خبرې کوو. زمونږ پروګرام ته تاسو څونه وخت ورکوئ؟ دې کې څه داسې دي چې ستاسو خوښېږي؟ یاره سر جي موږ خو د خیبر نیوز او خیبر دا د 2004 نه تقریبا ګورو. ماشاءالله. ښه او په 2004 کې چې کله شروع شو نو عرفان نامه وه. صحیح. او د بل نوم چې نو د هغه نوم رانیر چې دا 2 کسان به پروګرام به چلو. بیا به اخري د خیبر ټي وي بند هم شو. 11 بجې به بیا نه بس بیا خو تاسو زمونږ هغه پاینیرز کتونکي یې چې لکه تاسو ډېره پوهه ده. نو دلته کې موږ ډېر په اردو باندې پوهېږو نه چې پښتو چینل راوتې. بس موږ ډېر په شوق باندې ګورو. بس تقریبا دغه زموږ صحیح زده کړه هم ترې نه کوو. ډېر څه هم ترې نه زده کړه. که نیوز دی هغې هم ښه په شوق ګورو. که پروګرامونه هم ښه په شوق سره ګورو. ډېره زیاته مو مننه کوو. ډېره زیاته مو مننه کوو. سرجي یو تپوس مې کولو. قربان تاسو سرجي په د ټي وي په د سکرین باندې موږ ښایسته علاقې نو واورې او نختر او سیندونه ګورو که نه دي؟ صحیح. خو که تاسو دغه وورو علاقو دغه روډونه خواته وګورئ که نه نو بیا سادین به ترېنه تقریبا ښه وي. نو انشاءالله که ستاسو په نظر کې داسې کومه خبرې هغه هم راته کوئ. موږ د دغه روډونو په هکله باندې هم که ستاسو لږ فکر کړي لکه د بونیر چې زموږ کوم ملګری دی شوکت بونیري هغه راته رالیږي دغه شانتې زموږ دا ملګري چې دي نو یوازې دا نه دی چې صرف ښه لږ دغه چې کوم سړکونه دي موږ په هغې باندې هم ریپورټونه وړاندې کړي دي. موږ به بیا هم کوشش وکړو چې وړاندې کړو. که ستاسو په نظر کې څه خبرې تپوس وکړم لکه زه خپله د روژه کې زه د کمرات ته ځم. هلته کې ما یو دوست مې دغه مال یو کور راکړی. زه ځم کړم د عمران خان په دغه ورځو کې لا نو راغلی. ښه جي ښه. کله چې عمران خان راغو نو موږ خلک هم خوشحالي دو چې یاره کمرات به داسې ګلې گلزار شي چې هغه غریبانانو ته وګورو سکول ورته نشته اسپتال ورته نشته. هغه خواران په داسې سخته کې پراته دي. که زه تاسې هم په ایمان که ته یو ورځ د کمرات ته لاړې چې ته به بیا په هغه جس کې م ورته لاړ نه شي. دونه خرابې لارې دي. نو کم سے کم په دغه موږ خلک په ښه روډونو په ښه اسپتالونو په ښه سکولونو په هر ځای باندې نږدې لاس نستوڼې راته خو هغه غریبانان زه دا نه یم چې زه د کمرات یم. زه ذاتي د خیشکو یم. خو دا هغه خلکو مرسته کوم چې هغه خلک ما لیدلي په خپلو سترګو چې هغوی د هر څه نه نامحرومه پراته دي. تعلیم نشته اسپتال ورته نشته. روډونه خو داسې دي قسم مې چې موټر خو څه ډېره لویه خبره چې موټر خو نشي تللی. خو کم سے کم ځان له به د جیپ غم کې زموږ سره خو به خلک خپل ګاډي خپل جیپ ولاړو هغه کمرات هر څه به نوم بنو کړو. خو کم سے کم تاسو چې ښکلې ځای خیر دغه روډ یې ورسره هم ښایي چې خلک ورته یا نفرت هم پیدا شي چې د سرکار خو ورته نظر شي که نه. انشاءالله همدغه شانتې به کېږي. ستاسو ډېره زیاته مننه کوو چې موږ ته مو دومره وخت راکړه. موږ برداشت کوئ او زمونږ دغه پروګرامونه خوښوئ. بلکې ستاسو چې دی لکه شمیر زمونږ په ډېرو معززه کتونکو کې چې تاسو د کال 2004 نه را په دې خوا زمونږ دغه هڅه غستای هغه ګورئ. موږ ستاسو ډېر زیات مشکور یو. دغه وطن مې دومره ښکلې چې د بهر ملکونو چې کوم سیلانیان دي راشي او په دغه سیمو کې وګرځي ځکه دغه ویډیو وړاندې نه کوم دا به انصاف نه وي. ځکه چې زما د وطن تعریف په انګریزۍ ژبه کې کیږي په عربۍ ژبه کې کیږي او که د دنیا په کومه ژبه کې هم کیږي نو زه به یې چې دی
ستایم او زه به مننه کوم ځکه چې دغه پیغام ټولې نړۍ ته او ټولې دنیا ته ځي. ایلس د بیلجیم ویلاګر چې راغلی ده د پاکستان دغه سیمې یې کتلې دي، ډېره خوشحاله ده دا ویډیو کې. تاسو به چې دی ښه یاد کې دغه استاده محترمه چې د بیلجیم نه راغلی ده، زموږ د میلمستیا زموږ د چاپېرچل د ښایستونو خبرې کوي او دغه مننه کوي. د دې سره تړلې یو معلومات تاسو ته بل وړاندې کوم، بیا سره ټلیفون کاله دی دغه ځان سره اخلم چې د امریکن میګزین فوربس د پاکستان چې دی نو د روان کال په ټاپ 10 چې کوم د سیلانی ملکونه دي په هغې کې شمیرلی دی. میګزین کې د سیاحت په هکله باندې په خیبر پښتونخوا کې قدرتي نظارې او د زرګونو کاله زړې چې کوم تهذیب دلته کې پاتې دی نو د هغې ستایلی دی. ورسره بیا په میګزین کې چې د پاکستان کې د ایډونچر ماونټین هایکنګ رافټینګ او کلچر ټوریزم په هکله باندې چې دی نو بهترین ملک دغه منلی شوی دی. ورسره پاکستان کې چې دی نو بنیادي انفراسترکچر چې دی وایي دا ښه شوي دي او سړکونه ښه شوي دي. دا په دغه میګزین کې چاپتي او د پاکستان سیاحت ډېر زیات ستایلی دی. ملګری سره بل د ټلیفون د لارې مل دی. السلام علیکم. امین مشال خان السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا اواز خو ماته د تاج محمد ښکاري د سوات نه. بالکل ساجي زما صحت داسې یخې هوا ته ولاړې مونږ خو د یخنۍ نه راپېږو ته داسې خپله یخنۍ ته ولاړې. نو دا خو ګوره دا خو قربانۍ دي، څه به ته ورکړې او څه به مونږ ورکوو. میرمشال خان یوه بله خبره ته کومه بیګا ډېر زیات خوشحاله شوم. جی جی زموږ خان صاحب بیګا لوټې سټور ته لاړو، هلته یې چیک اپ وکړو وایي دا وړه په 800 روپۍ په 800 روپۍ باندې ملاوېږي. زه ډېر خوشحاله یم. صحیح. نو زه خان صاحب ته وایم چې خان صاحب ستا د ملک ټول غریب مخلوق سرکاري ملازم پیسه دی، دا د دکاندارانو سره ټچ کي، دا چې به یې کم تنخوالي دکاندار لی ورکړي، دی یې لوټې ته نشي تللی. د خدای خاطر وکړه، د خلکو نور غویان مه جوړوه. او پخوا یو سړي مثل کوو وي یو زخم نه دی چې به جوړ شم، هزار زخمونه مې په زړه کې مړ به شمه، زخمونه را باندې نور مه لګوه. بس کا خدای خاطر ته وګوره. عام ریټ خکه چې خلک یالي سرکاري ملازم مزدور پیسه دا خو د دکاندارانو سره ټک دي، چې خو چې په یې کم پیسې والی هغه د دکاندار غونډې والي لوټې ته به څنګه ځي. دا خو د خانانو له نوابانو له نرخونه ارزانوي، چې هغه به هغه به ځي او درنه بالي. دی په کوم ځای کې ارزان کړلو؟ ارزان یې نه کړو، بیګا په لوټې سټور کې په ټي وي کې ولاړو. نو لوټي سټور کې 800 روپۍ توړه ده، دلته دا ډېر ارزان دي او د خلکو دیم چې لوټي ته راځي. نه تاج محمد وروره لوټي کې خو چې دی لکه ښه دی که نه؟ لوټي سټور کې خو لکه څیزونه که ارزان میلاوېږي نو ښه نه ده. میرمشال خان ریکوست تاسو وانه اورېدو که نه؟ ستا د ملک چې څومره ملازم پیشه دی، څومره غریب قوم دی، دا د دکاندارانو سره د کلي اټیوال سره د کلي اټیوال سره قصه وي که نه چې کور ته بس لیږي او میاشت کې به بیا درکړم. هغه ټول هغه چې دي به یې که مې راوړي دکاندار لی ورکړي نو مطلب د لوټي سټور له څه فایده نشته. هغه ته څه فایده نه جي، هغه سره نغدي نه، هغه چې به یې کم تنخوا ولري خو دکاندار لی ورکړي. دا خو ده. ډېر زیاته مو مننه کوو تاج محمد وروره. او بس لوټي سټور دی او دې کې به څوک څه ووایي نو دغه پیسه ده روانه ده. الله دې پکې باقي خیر ولري. او ستاسو دغه خبرې دغه چې دی نو د زړه نه وتلې خبرې دغه چې تاسو کومه بیا د دې ذکر چې لکه د دې چې دی نو عوامو ته څه فایده نشته دی، خو بیا هم دغه په حقله باندې تاسو خبره وکړله او زه به درته وړاندې کړم د حضرت خان مومن د ګرانۍ په حقله 140 نه 250 دغه شانتې 210 ته رسېدلي دي. نو دا به څه کېږي یار، خو بس باقي دی خدای پاک خیر لري. دا ځکه خو مونږ وایو که نه چې ګوره چې څه پخی وی نو ګوره خوروا پکې ډېره کوئ. ملګری سره د ټلیفون د لارې مل دی. جي السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه په خیرونه جان جوړ تازه په مزه خوشحاله. څوک او د کوم ځای نه؟ هدایت الرحمن خبر کوم د بونیر چنار کلی نه جي. په خیرونه هدایت الرحمن وروره څنګه حال صحت ښه دی؟ بونیر ښه دی؟ ته ښه شکر. موږ خو ډېر وخت نه تاسو د پروګرام ګورو، تاسو د کال اکثر ډېر دیږي راځي. ستاسو ډېره زیاته مننه کوو چې موږ ته وخت راکوئ. څه به ویل غواړئ؟ به تاسو د مهنګایۍ متعلق خبرې وکړې نو مهنګایي خو جو په هر حکومت کې خبره روانې، خو په دې کې ډېره زیاته لاړه. نو دا خو جو ما خو داسې اورېدلي وو چې یاره کوم ملک کې مهنګایي راځي نو دا ترقیم کوي که نه. په دې کې خو غریب سړی خراب شي، لکه مطلب د عام د سیول کم کتابونه دیارمار شو مزدورۍ شو هغه غریب سړی بیا دې خو خېږي نه. هغه یا د ټیکهدار سره کار کوي یا چې د پرایویټ سره کار کوي. اوس ګورمنټ چې کوم سروس دی خلک ته نه هغه
هغې سره په بجټ سره برابر روان دي که نه نو دې چې عام سړی خرابېږي ستاسو خبره ټیک دی مهنګۍ ډېره تیزۍ سره روانه ده ډېره زیاته ستاسو مننه کوو د ټلیفون کال کولو د دومره ښه معلوماتو راکولو چې د ګرانۍ سره ملک چې دی نو هغه ترقي کوي ستاسو ډېر ښه فکر او دغه فکر ته هم چې دی نو مونږ سلام وړاندې کوو یوه بله موضوع ډېره زیاته مهمه کوڅه ډب سپي چې د هغې په وجه باندې زمونږ چې څومره ماشومان دي نو هغه په روزانه بنیاد باندې چیچلي کېږي بیا دغه ماشومانو چې کله لکه وچیچي د دې لپاره بیا جي په هسپتالونو کې ویکسین نه وي او د دغه ویکسینو د نشتوالي په وجه باندې ډېر ماشومان چې دي دا بیا د سختو بیمارو سره مخ شي او ډېر پکې څومره د افسوس خبره ده که نه چې لکه سراج عارف دغه هڅه موږ ډېره زیاته ستایو او بیا د حکومت لپاره د یو لویه لمحه فکریه چې یو ماشوم اوس چې دی هغه د سپي د چیچلو چې کومه دغه شانتې ویکسین دي هغه نشي افورډ کولی هغه نشي برداشت کولی او زموږ حکومت زی پته نشته چې په کومو کومو ټالونو باندې زانګي او په کومو کومو قیسو پیسو کې ګیر دي دا د ټولو نه مهم څیز چې دا په هسپتال کې نه وي نو بیا به چې دی دغه ماشومان څنګه ځان دپاره دا ویکسین پوره کوي په پولیو باندې ډېر زیات ښه فکر دی ډېره ښه خبره ده په تشنج او دغه شانتې نور چې څومره بیماری دي په دغه باندې ډېر ښه فکر دی دا ډېره زیاته ښه خبره ده خو دا واقعیت خو ډېر زیات مطلب که زوی منو کم راځي که نه خو چې کله کم راشي نو بیا یې ویکسین هم ډېر زیات نایابه دي دا به چې د یورپین ملکونو نه راتلله او اوس په څه وجه باندې نه اخیستلی کېږي چې ګران شوي ډېر زیات دي نو عام تنې برداشت کولی نه شي بلکې په ډېره ځایونو کې میلاویږي هم نه دا هم نه ده بلکې زه به ووایم چې د ډېرو خلکو چې دی لکه وایي به چې ځان به وله خرڅ کړمه خو چې خپلو دغه شانتې د ماشومانو خیال پکې وساتمه خو ډېره د افسوس خبره ده چې په هسپتالونو کې دا ویکسین نه میلاویږي حکومت باید چې د دې دپاره اقدامات پورته کی او هسپتالونو ته دغه ویکسین ورکي خپلو ماشومانو چې د ډېر خیال ساتئ بیا ځای چې د داسې پټو ته یې مه پرېږدئ او کوڅې ته کوم داسې سپي راځي نو د هغې د مخنیوي دپاره هم ډېر زیات کوشش وکړئ چې اقدامات پورته کوئ دا خپل مدد په خپله سره وکړئ ځکه چې د حکومت خو دغه جي حالات دي د خپل ځان او د خپل چمګاو ډېر زیات خیال ساتئ او چې سم پخوئ خوروا پکې ډېره کوئ په چمالت کې ورکوئ ځکه چې غریبي ده او د یتیمانو ماشومانو هم ډېر زیات خیال ساتئ او موږ ته هم ډېره ډېره دعا کوئ. الله پامان.